درد و نورتا ممی زور و نورتا ممی کاڑ و نورتا ژوند ډیر ستومان دکړم ممی درد و نورتا ممی درد و نورتا ژوند ډیر ستومان دکړم ممی درد و نورتا ممی درد و نورتا ډوب دې پسوچو کې يم کړم دلې ونی په خدای کړم دې لوګي کړم دې سپېلنی په خدای خپلونه په شات زمان محمد اسلام دی منګه د مرکز رحمت العالمین ډیره شکریا ادا کوو د اعزاز صاحب د ډاکټر غیاث صاحب چې هغه په دې لنډ تنګ وخت کې موږ ټیم راکړو زموږ په کلي کې چې کوم مستحق خلک وو کوم غریبانان د هغو څخه امداد وکړو او د هغو د جمعې پروګرام یې وکړو موږ د دې ډېره شکریا ادا کوو ټول ناول خو ستاسو د میډیا د ملګرو شکریا ادا کوم چې موږ ته خپل وخت راکړو او زموږ د ټیم کوم مثبت سرګرمین چې دي هغه د میډیا په ذریعه باندې خلکو ته رسوي او دا خو زموږ بنیادي فرض دی چې د مستحق خلکو چې کوم دی خدمت وکړو د هغو ضرورت پوره کړو او دا زمونږ مین علاقه ده شلکنډۍ نو کوشش هم دی چې لکه دلته کې زمونږ ګاونډ کې څومره غریبان خلک دي مستحق خلک دي هغو ته خپل امداد ورسوو او دغه نه علاوه جندول کې دیر کې کوم ځای کوم ضرورت وي انشاءالله موږ به خپلې سرګرمۍ جاري ساتو رابطه هم کولی شي زمونږ نمبر یې ستاسو په دې سکرین باندې چې کوم دی دې ته به راشي نو دغه نمبر موږ سره رابطه کولی شي کوم ځای کې ضرورت وي نو هغو ته موږ خپل امداد رسوو شکریه زما نوم مولانا مفتی اعزاز علي شاه دی او په دې ټیم کې په حسن آباد شلکنډۍ کې موجود یم د خپل رضاکار ټیم سره او ګلالي ماشومان او دغه شانتې مشران هم تاسو په دې اکټیویټي کې ولیدل نن موږ راغلي یو اسلام به یې خو وی چې 28 کسانو خو دا موږ ته لیست 28 راغلی او موږ تیاری د 40 کړی نو موږ دلته راغلي یو 40 کسانو ته موږ تر پیکیج د جیکټ کوډ په شکل کې ورسو او الحمدلله ډېر په منظم طریقې سره په ښه طریقې سره د خلکو زموږ سره هم تعاون وکړو په فوډ پیکیج کې هم تعاون کړی دلته هم کړی بس ما د دې خلکو له د مولانا ډاکټر محمد غیاث صاحب د طرف نه یو تحفه او محبتنامه راوړې وه هغه مو ته ورسوله او د هغې د طرف نه به انشاءالله همدم د دې قوم خدمت کوو څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې د یخنۍ موسم دی په غرونو تېر چاپېره واورې شوي دي قوم په مشکل کې دی زموږ هم دا خواهش دی چې دا ګلالي ماشومان نوجوانان او سپینګیري چې کوم دی په خپل صحیح طریقې سره عبادت سکول ته لاړ شي یا خپل کاروبار وکړي موږ هغې ته څه معمولي شانې تحفه راوړې وه ډاکټر صاحب طرف نه کوټونو په شکل کې نو ستاسو د میډیا ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د مثبت سرګرمیانې خلکو ته په ښه شکل ښایي په معاشره کې کم کمزوري خلک دي چې هغه راچوت شي او دغه شانتې دا غریب خلک مستحق خلک سپورټ کړي د ځان سره نو دا معاشره به ګلې ګلزار شي او دا موږ په چا باندې احسان نه کوو دا زموږ فرایض دي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیان یو بې حیثیتې مسلمانان یو آینده کې به هم دا خدمت کوو اوس هم دا خدمت وکړو د قوم ته کوټونه ورسول روان وخت کې به انشاءالله چې د بسترو په شکل کې یا دغه شانې موږ یتیمان سپورټ کوو په هغه کې څوک داسې مستحقین هغه به سپورټ کوو یا دغه شانې فوډ پیکیج دی یا د کومو خلکو د سکول وس نه کېږي د مدرسو وس نه کېږي بلکل زموږ سره رابطه کولی شي موږ به د هغې ټول کفالت هم کوو په هغې به سبق هم وایو د هغې به د ژوند ضرورت هم پوره کوو یوازې په دې علاقه کې تاسو دا اکټیویټیز لکه نورو ځایونو کې تاسو کوئ نور زمان صاحب دا خو ډېر لوی سوال دی صرف په برابر جندل کې موږ 65 جوماتونه جوړ کړي دي 600 پلس کویان هم جوړ کړي دي پوره پاکستان کې بلوچستان کې الحمدلله د مڼو باغونه لګولي دي او دلته هم چې کوم دی دلته به د مڼو باغونه کله لګي دلته به د انارو د مڼو د خوبانو دواړه لګي انشاءالله درې دغه سټپ په کله حالی جي دا اوس د خپلو ملګرو سره یو خبره وکړله د هغې لپاره نن یو اجلاس هم وکړو په مرکز کې چې یاره د میوو موسم دی او د بوټو موسم دی انشاءالله د هغې به هم تاسو ته ډېر زر خوشخبري میلاو شي چې د میوو بوټي شو یا د عام کوم بوټي دا هم د مرکز د طرف نه تقسیم انشاءالله دلته خو دلته هم دا خلک چې کوم ماشومان دي دې ته هم ډېر زیات ضرورت دی خو هغه ځایونه چې کوم ځای کې واورې شوي دي هلته ډېر زیات تکلیف ده خلکو ته زه خپله باندې تللی یم شهید ته هغه علاقې ما کتلي دي بره دې ټاکور علاقې ته تللی یم هلته هم ډېر غریبان خلک دي هغه سره ستاسو دا امداد به کېږي هلته به رسي که نه صرف په دې علاقو کې تاسو خو ژوندګر وخت د میډیا سره وابسته یې کتی شي ثمرباغ کې زموږ اکټیویټي شوي دي او کېږي داسې ما تاسو ته منډه کې بازوانۍ کې یا په پراپر دیر کې بلکې چترال کې هم زموږ اکټیویټي انشاءالله را روانه ده هلته هم کېږي مختلفو ځایونو کې به زموږ اکټیویټي جاري خو دا صرف چونکې لاول سره دا ګاونډیان مستحق دي موږ چې د دیر نه راوځو د خیره سره د دیر نه پس به بیا نورو ځایونو ته رسوي کوو